خان صاحب د یو سازش لاندې هغه د پرایم منسټر د کرسۍ نه لري بیا عزتمندو کو پرس که خان صاحب یې لرې کو پکار دا و چې کم قوت او کم طاقت بل دوی راوستو پکار دا و چې زمونږ د عوامو له ریلیف ورکړی وي بیا به هم زمونږ ګیله نه وه پکار ده چې یاره کیدای شي د خان صاحب له ښه سوچ د دوی کړی چې یاره بل یو مخلص به راشي د دې ملک دپاره به ښیي خو داسې کړی وه نو ټیک وه هغو عزتمندو د پی ډي ایم په شکل کې یو عذاب مسلط کو په پاکستان باندې په پاکستان نه په دې زمونږ په دې عوامو باندې مسلط کو نن تاسو وګورئ عزتمندو په هغه ټایم کې زمونږ په ګورنمنټ کې 12% مهنګایي وه ټوله میډیا یو غوبل جوړ کړی یو دنیا ورانېدی دغه کې چېرې پاکستان عمران خان تباه کو ملک یې دیواله کو یو ډېره زیاته شور او موږ هم حقیقت کې په هر یو میټینګ کې به هم خان صاحب ته وي خان صاحب مهنګایي ده په دې کنټرول کا حالانکې خان صاحب د وجې نه وه هغه د کووډ د وجې وه چې په عالمي دنیا کې د کرونا په شکل یو عذاب راغلی او ټوله دنیا یې ودرولې وه په انټرنیشنل سطح مهنګایي راغلې وه وایي خان صاحب پرایم منسټر نو زمونږ په ملک کې فناګانې چلېدې لنګرخانې چلېدې صحت کارت چې کوم دی په پنجاب کې شروع کړی و په خیبر پښتونخوا کې مونږ سټارټ کړی و زمونږ سره چې کوم زم شد ایریا وه پاټه چې ورته مونږ ویلی شو په هغې کې مونږ صحت کارت ورکړی و د هغې نه علاوه نور داسې سکالرشپ یې مونږ ورکړی وې ډېر داسې کارونه چې هغه خان صاحب باقاعده سټارټ کړي وو او زمونږ ملک حالات چلېدو اکانمي هم ټیک کېدله کم 4 کاله کې 12% مهنګایي راغلې وه نن تاسو وګورئ عزتمندو په 18 میاشتو کې نن 48% مهنګایي ختلې ده څونه 50% مهنګایي ده نن په پاکستان کې افسوس سره دا خبره کوم چې نن هغه سوشل میډیا هغه میډیا نن خاموش ده هغه خلک چې په موږ پسې به شپه ورځې خبرې کولې نن هغو ته اشتهارات میلاویږي هغو ته مراعات میلاویږي هغو په جازونو کې چکرې شروع کړي دي هغو هېڅ پروا نه کوي زما استاد غریب عوام نن هغه خاموش دي عزتمند یو خبر ده کوم نن کو دوی دا کردار ادا کوي او دا خاموشي اختیاروي خو انشاءالله قریب یو ورځ روانه زما استاد ورله و بیا راځي دا خلک راځي به کو نه به راځي موږ به د ووټ په ذریعه باندې هغو ته خپل طاقت ښیو انشاءالله او دا به ورته ثابتو چې تاسو د دې عوام سره څه کړي دي نن ستاسو د هغې په بدله کې عوام تاسو